ګرانو کتونکو دا مهال زما سره ایډوکیټ خالد بختیار خان عمرزی موجود دی. کوم په بلوچستان کې چې بیلې لخوا په یو ټرین باندې حمله کیږي، یو ټرین سوځي او بیا د ټرین نه مسافر تختی او بیا په دغه غله باندې پاکستان آرمي دغه اپریشن دې ته په کم نظر ګوري، دغه اپریشن دې وشي خو ونشي او دې ترهګرو ته سزا پکار ده او کنه د پدی باندې څه نظر ساتي. خالد بختیار خان ایډوکیټ سره به خبره ترې کوو. خالد خان څه به وایې دا کوم بیلې چې دا کوم حرکات کوي، دا مسلسل نښتې ترهګري او معصوم خلک چې کوم دي نو په بې دردۍ سره وجني مو بیا هغه خلک چې په دې باندې سیاست کوي نن هغوی مزمت قدرې نه کوي، لکه په دغه کې یو زنانه د مارنګ چې هغه لګیا وي خو دا تر دې وخته پورې مزاحمت قدرونه کو. ډېر څه ته په کم نظر ګوري؟ نحمدو و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الاب خان ورو تا ته او زمون کتونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الاب خان ورو د دې خو چې څومره مزاحمت کو نو کم دی، لکه ملک ریاست کې ریاست نه دی جوړېدل پکار او نه پکار کیدی شي. خو الاب خان ورو تا سره مخکې مونږ په دې خبرې کړې چې بی بلوچستان کې یو کور کمانډر دی، په پنجاب کې سلور دی، داسې په خیبر پختونخوا کې دی. د دې مسلې کو تاسو بنیادی حل ګورئ کنه نو دغلته به کور کمانډران جرنیلان زیاتوي، د سکیورټي دغه به زیاتوي، په یو کس باندې کنټرول نه کیږي او نور منګه مکمل مزمت کو. مطلب دا دی چې بی نن ریلوی محفوظه نه ده، نور دغه نی نو دې سره چې دې ستا چې دا کم خوارج وته دی وایي چې لکه انسانان خو ته نشي ویلی، خوارج وته ویلی شي چې دې خوارج د یو علاقې د دغه امن او امان خرابۍ د ښکي نو الله دې ورته د نیک هدایت وکړي او که د نیک هدایت ورته نی نو خدای دې داسې غرق کړي چې څنګه وي فرعون او نمرود او شاداد دي غرق کړي او هغه شانتې دې غرق کړي. بل آرمي اپریشن جی پکار دی، آرمي اپریشن هم پکار دی خو دې سره جرنیلان هم زیاتول پکار دی. الته سکیورټي پاپس تپاره به دا ته خامخا کې خو زمونږ خیبر پښتونخوا د هم دغلته دغ کې څنګه چې تاسو خبرو کړئ چې په سټیټ کې سټیټ کنه داسې خلکو سره بیا رعایت نه دی پکار. نه داسې خو بیا بالکل نه دی، د آئین مطابق په ته وخت تیرې کني دا خو مطلب دا ته بیا د څنګه چې تاسو ته مو وی چې د هر ملکونو ته تتلی نشي، د هر یو ملک په خپل قانون مني، عدالت شته، نور طریقې کار د کو ستاسو تحفظات نو تراشه عدالت تراشه. خدای بیلې بلا جواز نه خطر کنه یو ترهګر تنظیم په بلوچستان کې یو خوب پیدا کړی دی او بس نس داسې خبرې شته دی خو بس لګیا وي نو دې ته پسند نه نو دا خو ګوره دا خو دهشتګرد تنظیمونو کې راځي دغه راځي دا ما تاسو ته وی چې دې خلاف خو کاروایی مکمل دغه پکار ده. دا آزادۍ لا تسوی د دغه دا مطلب نه د ریاست کې تراشه کو ګوره تا ته په مونځ باندې پابندي، تا ته په نور څه پابندي، نو بیا سړی وایي چې یاره ما ته تکلیف دی. ته دومره لذې پکار دی چې ته وایې خبره دا ده په فلسطین ته لاړ شي هلته دغه وکې، نور کشمیر ته لاړ شي هلته وکې. دلته الحمدلله دغه شی خو نشته چې یاره خلکو ته دومره تکلیف دی لا دغه دی چې بی دې راشي او عوامو له تکلیف ورکوي او دغه کوي. بل خالد خان لکه کم خلک چې په دوی باندې سیاست کوي کنه هغه تماشه کوي او بیا په پوج نیوکې کوي، خو نن پوج نه وي او د اپریشن نو یو شمېر برآمد کړل بازیاب یې کړل کنه. الف خان وروره کو ستا فوج نو ته د عراق حل ګورې، د شام حل ګورې، د لیبیا حل ګورې، دا څومره ملکونه کو نن امریکا ته باندې زور زبردستی کوي کنه صرف د دې فوج د وجه نه کوي. داسې برطانیه چې پتا راغلی او خبرې 3.5 کسانو غون په بری صغیر پاک هند باندې هغه حکومت کولې، هغه سره فوج ټوپک وسره ډنډا وسره ځکه پته حکومت کو نو د فوج نه بغیر خو کیږي نه. او فوج کې بیا دا نشته چې دا سندې دی، دا بلوچي دی، دا پښتون دی، دا پنجابي دی، ټول یو شی دی. چرې به د یو فوجي نه دا ونه چې یار ما سره مطلب زیاتې شوی دا شی زما پروموشن دا شی نه دی شوی، نه هغه ته خپل پته چې بی هغه څومره کار وکړو هغومره هغه ته ترقي میلاویږي دغ کیږي. خو زه به تا ته بیا مو دا ووایم چې زمونږ خیبر پښتونخوا ته بلوچستان ته دې کې پکار دا دی چې بی دې کور کمانډران جرنیلان زیات کی نو د حالات سره ټیک شي. اپریشن بالکل باغی سره اتوماتیکلی راځي او کیږي به چې ته کله وته جرنیلان زیات کې دغه کې نو هغې سره سہولیات ارس وسر راشي، امن او امان کنټرول راځي. پنجاب کو ته پنجاب ځکه دی چې هلته سلور دیرش چې دی جرنیلان دي او ماغه جرنیل سره یوازې نه ته کینټ وګوره د هغې سره فیسیلیټیز او هر څه راځي، سکیورټي ورسره مضبوطه زیاتېږي.
نو د حکومت نه همدا خوا ده. دغه خلک د آرمي خلاف لکه هغه خلک څه شو چې په پښتونخوا نه د آرمي وځي بارډر یې د خالي شي نن تماشه کوي په نظر نه راځي. علم خانه دا تا ته دا وایي که نه بل ورځ ستا په دې شیشه مې کتل ترناب کې یو څو مړي شوي دي ولې فوج کړي دي په دې چارسده کې څومره دا ګوره دا څوک کوي خدای ته وګوره ته وزیرستان ته تللی شي شوال ډېر ښکلی ځای دی هلته تللی شي خو مري ته واګا بارډر ته تللی شي ولې هلته امن دی چې فوج دی دا غلطه خبره ده زما ریاست کې ریاست مه جوړوه چې څنګه دا نور دغ کېږي همداسې به دغې برتي پکې وکړه ورته موږ له جرنیلان زیات کې موږ له دغه زیاتې کې چې دا ژوند خو ډېر مختصر دی علم خان نو چې دا موږ ټول وخت په جنګ او شر تیر کو په دې تیر کو یاره زه آزاد یم آزاد څه ته وایي آزاد چې به ته سان دغه له خبره دا ده مونځ او دس کولی شر څه کولی شي دا تا ته دي ستا نن په ترخګرۍ د لاسه چې دی امن او مان خراب دی تباه دی ستا د پاسپورټ څوک دغه نه کوي ولې دا خلک امریکې او بار ملک ته ولې روان دي برطانیې ته څوک پاکستان ته راځي خو بار ملک ته ځي ستا کو دا لږ ډېر عزت پاتې دا د فوج د وجې نه پاتې دی دا د فوج د وجې نه تاله مطلب دا چې دا خلک دومره ستا امن او مان دی روزګار دی دا د فوج د وجې نه دی فوج دی ختم شو ستا به بیا دغه نه افغانستان دی ته وکتل بد حالو د هغې نه د فلسطین نه د نور ملکونو نه لیبیا نه شام نه د دې نه به زیات بد حالي صحیح ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو سترګور ایډوکیټ خالد بختیار خان عمرزی دغه خبره چې دغه بیلې یو دهشتګرد تنظیم د دې په ضد باندې کاروي کول پکار دي اپریشن کول پکار دي د آرمي دغه اپریشن ستایي او وای چې کوم ځای کې آرمي وي هلته امن وي چې کوم ځای کې آرمي وي هلته خوشحالي وي هلته ترقي وي نو پکار ده چې پښتونخوا کې خو دغه شانتې جرنیلان زیات شي په بلوچستان کې خو جرنیلان زیات شي او بل د دغه ریل چې کوم جعفر ایکسپریس باندې کوم واقعه شوې وه د هغې په سختو ټکو کې مزاحمت کوي او دغه کې ککړو ته عبرتناکه سزا مطالبه خو هم کوي.